کوم دې د بل چا درد ته نه دلته مالک درد ته نه درد توکل او د بل چا ډوړې نه خو دې مالک ډوړې دې وفاداری دی دې کې صفات د سې دي هغه انسان په خپل ځان کې راوړي د سیده صفات انسان په دې الله مرید دی یو صفات تصدیق دی چې وفادار دی دلته کوم انسان خپل وفاداری ښکاره کوي چې الله زه عبادت کوم نو خالص سره کار کوم او الله کو د مدد ضرورت شي نو مدد کوم ستاره غواړم چې یعنی وروسته د انسان چې موږ د الله حمد بیان کوو د الله تعریف بیان کوو هغې نه وروسته بیا موږ خپل عبادت مخې ته کړو خپل عاجزي مخې ته کړه بیا وروسته وي اهدنا الصراط المستقیم الله ماته نیغه لاره الله ما په نیغه لار باندې روان کړه ما ثابت قدم په نیغه لار باندې ثبتنا على صراط المستقیم فدې مستقیم صراط مستقیم لار باندې دې غلار ما قیم او دایم مسافر بیا صراط الذين انعمت عليهم چې کوم تعین یو کما لله بها کسان استاف انعام کوي او انعام الله پاک په چا کړی دی هغه څلور قسم دی یو د نبیینو ډله یو د صدیقینو ډله یو د شهداو یو دا تقسیم چې باندې کړی غیر المغضوب عليهم مستی چې الله پاکه چا باندې تا غضب کړی دا هغه الله نو غضب په چا باندې شي او بیا ورپسې دویم نمبر وی ول الضالین او الله د ګمراهانو لار راټول دا ډول نه دی څوک مراد دي غیر المغضوبین علیهم څوک مراد دي ول الضالین څوک مراد دا غیر المغضوب نه کوم دي مغضوبین چې کوم دي دا يهود دي باندې ولې غضب کړی شي دې کې حکمه ډېری زیاتې خو څه کمې دي دا چې دې په تورات کې تحریف کړي دا الله احکامات په یو شان دي او دې په پیسو د لپاره د دنیا د لپاره حکومت په تورات کې تحریف وکاو الله به یو څه حرام کړی وو يهوديانو با خلکو ته دا څه حلال دي په مفاد باندې دې به حلال او چې الله به کوم څه حلال کړی وو باید چې دې زوجه دا الله حلال کړی حلال دي د دې په کې مفاد او خلکو ته وی دا حرام نو تحریف چې کوم دی په تورات کې او د دې سره د انبیاء علیهم السلام د هغوی سپکاوی دی کوم د هغوی ګستاخي به یې کوله او ډېر انبیاء چې کوم دي یهودو دې خلکو چې کوم دی نو په دې باندې غضب د دې وجه کړی شوي چې یهود اهل علم دي سره علم ولې زیات اوس په دنیا کې ګډه اهل علم دي سره علم یو يهود دي یو مسلمانان دي ګډه اهل علم نصارى وصلوا علم نشته اليهود دا پته و چې دا کار غلط دی هغې به وروسته کار کوو علم ورته و عمل کوي دومره علم و چې عبدالله بن سبا رضي الله عنه فرمایي چې زه په مدینه منوره کې وم دا یهودي دی او عالم یهودي عالم دوی وی زما ترور وه هغه ترور ما ته وویل چې اوس ډېر ورځې یو پیغمبر راتلونکی دی او هغه سره بس خلک دي دا هغوی به چې کوم سپین لباس وي او مدینې منورې ته به راشي نو دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي نو عبدالله بن سلام ته ولې نه خبرې په دوی ته چې نو وکتل نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته صحابه را روان دي سپین لباس کې دي ټول ما خپلې ترور پسې ورمنډه کړه چې ترورې هغه خلک خورا دي نو دوی ته وکتل ویل دا الله پیغمبر دی او دا نور صحابه ما له ډایرکټ ایمان راوړ تاسو نو ډایرکټ باندې ایمان جران من خپل ترور ته چې ما په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ د آخر زمانې پیغمبر ما ته ویل چې دا ایمان دې راوړ خو نور یهودیان نه خبر نشي نه خبر دې ته پته و چې الله پیغمبر دی او دا خو ته پته و چې انجیل کې دا حکم تورات کې دا حکم الله تاسو نازل کړی دې به حکم بدل کړی ایماندار تاسو ولیدو هغه د بارے حکم یو شان دی او د غریب ولا غلا بارے حکم بل شان او دومره علم دي دومره علم دي سره چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو خپل واقعیا بیان زه په سفر باندې څه د تجارت لپاره زه د ملګرو له دوستو پاتې شوم نبی کاپلانو نه مخکې راغله او باران راغی طوفان راغی زیلې راغی نو ما د خلکو نه تپوس وکړو چې زه خو یوازې پاتې شوی یم سفر هم نه شم کولی شپه را باندې هم راغله باران هم راغی طوفان هم راغی د خلکو راته ویل دا کور دی یهودي کور دی یهودیانو عالم دي
او دینه مکه مکرمه له خلکو ډیر زیات قدر او عزت زنه نه مې ما دروازه وهله دروازه مې وهله یا قراو په ما دې کوم ځای نه راغلی ما ورته دې د مکه مکرمه نه راغلی زی بوت لما او زما ډیر قدر او احترام وکړو ډیر خپل من مسیاره له وکړه دا غینه پس زی یو بل کمرې ته وځم چې کمرې ته وته دې درې کسان ولاړ دې طرف ته زیما ما دې ته پوښتنه دا منځ کې څوک دی ما ورته دا زموږ ملګری دی چې سره نبی محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام له ورته پیغمبري ودا نو ملو شي نبوت دا ویلا نو وکړه دا غینه مخکې خبره ما ته وی چې دا خې طرف ته څوک دی نو دا زیما دومره فرق په دې وی ما دې د خوبي نه او دا نو په دومره فرق پاتې ما ته وی چې دا ګس طرف ته څوک راځي ما ورته وی دا خو نو بل ملګری دی ما ته وی دا منځ کې چې کوم دی دا د اخر زمانه اخیری پیغمبر دی با اخیری پیغمبر او نو به ملګری به کوي او به ملګری به حضرت عمر ما ورته وی دا نه د کوم دی نه دا د کوم ځای نه پیدا کیږي چې دا موږ د تورات نه چې کوم د خپل کتابونو نه دا تسمیان د نبی صلی الله علیه وسلم سترګې بدیسي او ابوبکر سترګې بدیسي حضرت عمر رضی الله عنه سترګې بدیسي ودونه بدیسي دا موږ د هغه کتابونو نه تسمیان او د حق ايام خاص دومره اهل علم چې دې دې نو او د خپل کتابونو په دې باندې دغه راشدين نو علم د دې سره ډیرو دې په خپل علم باندې عمل سره د علم په دې کتابونه کوي او سره د علم په دې الله نه فرمانه کوي الله په دې باندې غیر المغضوب عليهم مراد د يهود او الضالين لدينا مراد عصيان نو عصيان سره علم نو دې په غلط فهمه کې کوم مشکل تر دې پورې چې عیسی علیه السلام د قدر منسوبه دي جوړه کړه او بیا وروسته عیسی علیه السلام څنګه د خطاب دی ولاړ او کله به مریم علیه السلام د الله دا خپل الله او عیسی علیه السلام د الله تر دې عیسی علیه السلام خپل الله دې په دین کې علوم کړي وال ذاتي په دې کې پیغمبر د الله تعالی او يهوديان چې دې په دین کې کمې کړي عیسی علیه السلام د سپک نسبتونه کول او چې کوم احکامات په الله نازل دي هغه احکامات دي دې په دین کې چې کوم دې کمې کړي يهود او نصارو په دین کې عیسایانو په دین کې چې کوم دې زیاتې کړي عیسایانو عیسی علیه السلام د الله زوی پیغمبر له دوه درجه ورکړل الله او يهوديان چې کوم دي هغه پیغمبر دې کمې کړي نو يهود چې کوم دي زیاتې کړي کمی یې کړو او عیسایانو چې کوم دي زیاتې کړي د دې وجه په سوره فاتحه کې دا سوال دي صراط الذين لا رها كسانو انعمت جتا انعام کړي عليهم فهوی باندې چې نبیین او صدیقین او شهدا او صالحین خدای بل غیر المغضوب عليهم المغضوبین لا تنور من شهدا کوم يهوديان دي ولا الضالين او نه د گمراهانو عیسایانو لا تنور من شهدا علم نو گمراه شي زموږ دین چې کوم دي دا متوسط دي دا درمیانه دي زموږ د دین په هر یو کار کې کوم دي درمیانه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابي راځي د الله پیغمبر زما ټول عمر روزي مثل نبی علیه السلام منه نه طالب وجود پتا نه حق دي څو وخت کوم دي دین سا څه کوم دي څنګه کولای شي نه خراب بلکې سره د الله پیغمبر زما ټول عمر چې کوم دي وعده نه کوم نبی علیه السلام وو پر نه ابو واده کې سره دی وجود پتا باندې حق بلکې سره د الله پیغمبر زما ټول شپه عبادت نبی علیه السلام دا غي نه مت کړه ټول شپه عبادت کې صحیح سره د عبادت کې او صحیح سره د دې وجود پتا باندې حق خوب زموږ دین دا درمیانه دي دې کې علوم شته دي او نه به کامل شته نه به افراط شته دي نه به تفریط شته دي نو سوره فاتحه کې د سوال کوله موږ انعمت عليهم ولا دار غواړو او غیر المغضوب اليهوديان والنار ناګینه مون پناوم چې الله پاک دې خلک دې کې اسمړل نه وساته دې دا عذاب نه وساته ولا الضالين او الله دې عیسایان دې ګمراهي دې بلا ګور سوره فاتحه کې موږ دې الله حمد بیان شو یو د عبادت وسیله کو ناګینه وسو بیا موږ تفسیر کې اساس نګري دي یو ځلې دعا وړي دعا په دې طریقه باندې دعا کوي دې دې الله حمد او تعریف په ټول کې دي
داغه ورستو دی بیا خپل عاجزي بیان کی چې الله دې واستاده تعالی عبادت کوم واستانه مدد کوله او داغه ورستو دی خپل ضرورت لپاره دعا وکړي دا دعا زیاده چې کوم نه کوي دا به خامخا نه کوي دا د سورې فاتحه دا غوښنه تفصیل او ان شاء الله د دې وجود من اقوال الله ورستو د بقره روان دی تفصیل الحمد لله رب العالمين اللهم لي إله العالمين القرآن الصمد إله العالمين المشتري إله العالمين القرآن فرست بركة القرآن فوها الصمد القرآن العمل الله يقول إله العالمين سورة ملكوت آمين إله العالمين ليك سورة كرزاي قرزون الناس الله سورة بماران بجود الشفاء كامنا عالمين استعمرار إله العالمين صالح باك الجود الماضي والشيء كل ما يريد من الإخلاص الدور الله من الشفاء كامنا عالمين استعمرار والأخبار جل جديدة أبشر كاميات نور سورة بماران يستطيعون أسبقالين جديدين الله كله تشكل الشفاء كامنا عالمين استعمرار الله سورة مبادان وفاتشين إله العالمين الدرس تصورنا كل توقع سوا الله كل تكامل مغفرات نسيبك الله جاتج المغفرات من إله العالمين درجات بلنك إله العالمين من يكون رازشة الله جكنا عن رازشة جاء خطمشة نعيب من مرة ولا تفيد من رازشة الله جكنا رازشة جاء من خطفك الله خاطمي زمن إلى خير أو إيمانك